پرشتیاو باندې انسان خلاصيږي د پیغمبر امتی وای چې نه د دروغونه بغیر گزاره نه کیږي د دروغونه بغیر زمون کار نه کی ته څنګه د پیغمبر امتی هغه دی وای چې ستا کار چلیږي نو پرشتیاو به چلیږي ستا چې بیړه پار کیږي پرشتیاو باندې به پار کیږي رښتیا عادت جوړ او کله چې دا انسان په دروغ باندې عادت جوړ شي نو به دا دروغ هغه ته د سره ګناه نخکاری حال دا دی چې دروغ ویل ګناهی کبیره ده خو چې عادت جوړ شي بیا هغه ته عام قانون د سری یوازې د دروغ مبارک نه هر ګناه چې ستا عادت جوړ شو به هغه ته ګناه نخکاری به هغه ته د سپک غونته کې کار ښکاری سپکه چې دا څه دومره خبره نه ده حال دا دی چې دا بلوي جرمي نو دروغ ویل دا ګناهی کبیره ده نبی علیہ السلام صحابی ته وی دع ما یریبک الی ما لا یریبک پری دا هغه کار چې تا شک کې چي هغه کار ته چې شک کې دی نه چي رښتیا چې دی ویل پریشان بني بس دغه سکار دی دغه سی خبره ورسته بر سغم نه او چې پراټ دی کړي دی دوکا دی کړي دا دروغ دی ویلې دی نو ورسته بغمی چرته پتهونه لګی چې دا خو دروغ ویلې چرته حقیقت معلوم نشي به بش و شرمېګم به برسواشم نو پدرو کې انسان پریشان دی پرشتیاو کې انسان پریشان نه دی نبی علیہ السلام وی دا ما یریبکا اغا کار پریدا چتا پشک کے چی رستا پریشانے الا ما لا یریبک اغا ستے پریدا چی شک کے دینا چی صفا خبر کوا رستا با پریشانانی رستا با غمجننی یو حدیث کے راضی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی ازمنوا لی ستن ازمن لکم الجنہ د شپږو شینو ذمہواری ما لرا کئ د جنت ذمہواری بزتا سول درکم نبی علیہ السلام وی د شپږو شینو ذمہواری واخلئ او چې دا شپږ کارونه تاسو وکړو ازمن لکم الجنہ زبستا سود پارا د جنت زامن جوړ شم یو پاغش پگو کارونو کې اصدقو اذا حدثتم رشتیا خبر کوي کله چې خبر کوي اصدقو اذا حدثتم رشتیا وای کله چې خبر کوي د دې خبره ضمانت واخلئ دویم نبی فاکوی و اوفو اذا وعدتم فوروالے کوي کله چې چا سره وعده وکي وعده دی وکړه نو سر تر سوا وعده کی دوکا مکوا ان الوعد کان مسئولا قرآن کې الله وی د وعده بارکه بدن تپوس کیږي چې وعده دې کړي ولې دې سر ته نو ورسوي ان العهد کان مسئولا ان العهد کان مسئولا دریم نبی فاکوی وعدو اذا تمنتم تاسو امانت ادا کئی کله چې تاسو سره امانت کی خوستیشا یو مسلمان پتا باندې اعتماد کو امانت د سکه خوستونو خیانت پکې مکوا دا دریم کار دی نبی علیہ السلام وی د دې ضمانت واخلا زستا د جنت ضامن جوړېګم څلورم واحفظوا فروجکم د خپل شرمګاهونو حفاظت وکئ د خپل شرمګاهونو حفاظت وکئ شرمګاه د زنا نه موساتا شرمګاه د ښکارا کېدو نه موساتا عورت ښکارا کولم ګناه ده او عورت سره زنا کولم گناه ده واحفظوا فروجکم
حفاظت کوي د خپل شرمګاهونو ښکارا کوي ما زنا مکوي. نبی علیہ السلام وی د دې کار ضمانت واخلئ زبستاسو د جنت ضامن جوړ شم. یو حدیث کې راځي نبی علیہ السلام وی څوک چې د دوه خبرو ضمانتي شو د دوه کارونو زبول د جنت ضمانت ورکم. یو د هغه شي حفاظت وکړو چې د دوانو جامو په منځ کې دی، د دوانو جامو منځ کې جبه د جبه حفاظت وکړو. دویم د هغه څه حفاظت وکړو چې د دوانو فتنونو منځ کې دی، شرمګاه. نبی علیہ السلام وی چا چې د دوانو جامو منځ کې او د دوانو فتنونو منځ کې د دې دو زینو حفاظت کو د جبه او د شرمګاه نو زب ول د جنت ذمہواری ورکم. مسالې چې عالم کې جوړیږي نو یا د جبه نه جوړیږي یا د شرمګاه نه جوړي. څومره دشمنیانو باندې چې تاسو نظر واچوي نو په دغه کې با اکثر یا د جبه نه جوړه شوی او یا به د شرمګاه نه جوړه شي. بهر حال نبی علیہ السلام وی چا چې د شپږو شینو ضمانت مال راکو زبول د جنت ذمہواری ورکم. یو رښتیا ویل، دویم په وعده باندې پورواله کول، دریم امانت ادا کول، څلورم واحفظوا فروجکم د خپلو عورتونو حفاظت کول، پنځم وغضوا ابصارکم د خپلو سترګو حفاظت وکړئ، سترګې د حرامو نه ښکته کړئ. چا چې سترګې د حرامو نه ښکته کړي نبی علیہ السلام وی د جنت ذمہوار زم. وکفوا ایدیکم او لاسونه د حرامو نه بند کړئ. دا شپږ کارونه شو یو حدیث کې چې شپږ کارونه تاسو وکړئ جنت هم زما په ذمہ شو، زه بدله جنت درکم. غرض دا دی چې په دې شپږو شینو الله انسان ته جنت ورکړي. کوماو تا دا شپږ کارونه خپل کړ. دارنګي حدیث پاک کې راځي ابو سفیان او د مکی مشرکان د هرقل خواته تلی. هرقل یو باچاو چاو تویل چې ستاد علاقې ته دلتا سدس خلق راغلی دي چې هغه کم نبی ښکارا شوی دی داغه د کلی دی، د محمد رسول الله د کلی خلق راغلی دلتا. هرقل باچا هغه راوغخته. ابو سفیان رضی الله عنه او د سره چې کم نور کافر وسو هغه راوغخته. ابو سفیان رضی الله عنه دغه وخت کې کافر او بلکې د کافرو یو لوی مشر بیروسته فتح مکه کې مسلمان شوه. چې کله راوغخته هرقل باچا وته وی چې دا د مرګري د پسې جوخ کې نه او زه د دنه ته پوسونه کوم چې هر خبره دا دروغ کوي نو تاسو ما ته وایي چې دا خبره دروغ وکړه. زبا تپوس کوم د نبی په باره کې ته به رښتیا خبرې کې ګڼ تپوسونه ته وکړه. او ابو سفیان وی چې ما به د هرې خبرې صحیح جواب د دې د وجې نه ورکو، هسې نه چې د دروغجن الزام را باندې ونه لګي. کافر دی ښه د کفر په حالت کې دی، خدا دروغ داسې ګنده صفت دی چې کافر هم نه خوښوي. هرقل باچا هم کافر دی، ابو سفیان هم کافر دی، د کفر په حالت کې دی. خو هرقل باچا مو ته وی رښتیا به وي او د مرګرو ته وی کو د کومه خبره دروغ وکړه نو ما ته وایي چې دا خبره صحیح نه ده. او ابو سفیان هم وی چې زه دومره په احتیاط باندې جواب ورکوم اسنه چې زمانه دروغ نقل نشي، چیرې دا خو دروغجن دی، دا خو دروغ وي. نو هغه ګڼ ته پوسونو کې یو تفوس نبی علیہ السلام بارک ته هرقل باچا کوي فماذا یامرکم، دا پیغمبر تاسو ته د څه حکم کوي؟ دا کوم پیغمبر چې تاسو کې ښکارا شوی دی دا تاسو ته حکم د څه کوي؟ څه راته وایي؟
څه مطالبه تاسو ته نیسي څوک چې مشر شي د هر چا مختلف پروګرامونه یې څوک وایي لارې بدله جوړوم څوک وایي کوڅې بدله جوړوم څوک وایي اسلام بدله راولم خلق دی بیا پکې څوک ګاډرې پاتې یا په نوم باندې اسلام یادوي اوسه پورې رانه وست او د اسلام کار پکې د سره کوي نه خو خلکو له دوکه ورکوي نو ځینې رښتیا یو ځینې هسې د دروغو اسمان یې جوړ کړی چې کله د ابو سفیان نه د دې باره کې تپوس وکړو فماذا یأمرکم دا پیغمبر تاسو ته د څه حکم کوي نو ابو سفیان ورته وایي هرقل باچا ته چې موږ ته دا پیغمبر وایي اعبد الرحمن د الله بندگی کوي یو روایت کې راځي اعبد الله وحده د یو الله عبادت کوي یو راته دا وایي چې تاسو واړه واړه خدایان جوړ کړي دي دا پرېږدئ صرف د یو الله بندگی وکړئ ولا تشرکو به شیئا او د الله سره ذره بره څوک مه شریکوئ ورپسې وترکو ما یقول آباؤکم ستاسو پلار نیکه چې څه وایي هغه پرېږدئ شریعت پسې روان شئ پلار نیکه پرېږده چېرې زما پلار به داسې کول زما نیکه به داسې کول موږ ته دغسې وایي د پلار نیکه د عبادت نه منع کوي او راته وایي چې د رب عبادت وکړئ وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ وَالصِّدْقِ وَالْعَفَافِ وَالصِّلَةِ او دغه پیغمبر موږ ته د مانځه حکم کوي چې مونځ کوئ دغه پیغمبر موږ ته د رښتیا ویلو حکم کوي چې رښتیا وایئ دغه پیغمبر موږ ته د پاک دامنۍ حکم کوي چې پاک دامن اوسېږئ او دغه پیغمبر موږ ته وایي د رښتیو خیال ساتئ رښتې فالئ خپلولي فالئ چې پوره بیان تی واخستی شو نو هرقل باچا ابو سفیان ته وایي وکذلک الرسل بس دا کم صفات چې تا ویل دا په انبیاو کې دا تاسو ته چې څه وړاندې کوي کمیشن دا د انبیاو میشن دی دغه رښتینی پیغمبر دی غرض دا دی د محمد رسول الله په میشن کې رښتیا ویل چې موږ ته د رښتیاو حکم کوي دې د وجې نه هر کار هر عمل چې انسان په رښتیني باندې هغه وغواړي کو هغې ته ونه رسېږي الله یې ورته رسوي حدیث کې راځي که نه د مسلم شریف صحیح حدیث دی من سأل الله شهادت بصدق چا چې د الله نه په رښتیا باندې شهادت وغوښتو چې الله د شهادت مرګ دنه غواړم چې پرشتینی غواړي خو زمونږ ستاسو سي د مانځه نه وروسته یو عادت جوړ شوی د دعا بس هغه کو یو عادتي یو دا چې د زړه د درد نه دعا وکي هغه د یو سړي عادت جوړ شوی ویل یا الله پاکه شهادت می نصیب ک نو چرته د پاړه چینار طرف ته تلیو سنن او شیعاګان خپل منځ کې نه ختیو دا په منځ کې ګر شوی چې په منځ کې ګر شوی ویل یا الله پاکه دې پیری ته اخلاص کا او کو بیا می ویل چې د شهادت مرګ می نصیب کا خدا خله می دې ماته شي چې زه بیا دا ټکی ویم خو چې وس خلاص شمه نو یو دسې عادت جوړ شوی نبی پاک کوئی من سال الله شهادت بصدق بلغه الله منازل الشهداء وان مات على فراشه چاچی پرشتینی د شهادت سوالو کو الله به د شهیدانو مرتبه ته ورسي اگر چې په خپل کټکی باندې مړ شو په خپل بشاره باندې مړ شو عمر فاروق رضی الله عنه د شهادت سوال کړو خو په ناشنا انداز باندې کړو الله ته وی یا الله شهادت هم د نغواړم خو د پیغمبر په کلی کې د نغواړم عمر فاروق رضی الله عنه په داسې اندازه باندې سوال کړو اللهم انی اريد الشهادت یا الله شهادت د نغواړم خو د نبی په کلی کې د نغواړم په مدینه کې د نه د نغواړم هغه څه وشو
د محمد رسول الله په جمعات کې په محراب کې ولاړو او پاغه باندې داستان دی وګدا واقعا ده د برچو گزارونه وشو دا غینه شهید شو د محمد رسول الله جمعات کې مدینه کې پاغه گزارونه وشو او مدینه کې دنه شهید شو او بیا د محمد رسول الله سره پسنګ کې داغه قبر جوړ شو خپل بچی ته ویل ابن عمر رضی الله عنهما ته چلال شه او عائشه رضی الله عنها ته وایا امیر المؤمنین وتما یادوا زو امیر المؤمنین نیمه داسې وته وای چې عمر اجازت غواړي چې د خپل یار سره جوخ دغه قبر جوړ شي په جون مې یارو په جون سره یو ځای ما حدیث کې د الفاظ ډیر راځي چې زه او ابوبکر او عمر اوتلو زه او ابوبکر او عمر رانه وتو زه او ابوبکر او عمر دا کار دس هر خبره کې نبی له سلام داسې الفاظ وضعیت ویل نو ابن عمر رضی الله عنهما چلاړه عائشه رضی الله عنها نه تاسو کو وای دا غزه خو مازان د فارم منتخب کړو مال چې د محمد رسول الله سره بدویم قبر نږدې زما جوړیږي ځکه یو مې وسداجی دی یو محمد رسول الله یو قبر زیده هغه کې به وسزین یو د عیسی علی السلام د پاره پاتې خونن زه عمر فاروق ته خپل ځان ترجیح ورکوم هغه ځای عمر فاروق ته وسپارو دو مدینه کې قبر هم جوړ شو او په مدینه کې هغه ځای چې هغه د محمد رسول الله جمعات هغه کې دننه د دې قبر راځي روزه کې غیر چا پیرته اوس جمعات دغه وخت کې جمعات نه یو څنډه ته اوس پورا جمعات غیر چا پیر دی واغه مینس کې دی بهر حال زما د بیان مقصد دا دی چې مؤمن رښتیا وای نو الله بد تلاری کولاوي او کدا وای چې زه دروغ یم او په دروغ بخپله بیړه پار کوم نو محمد رسول الله وای ګناي وکړه او ګناي چې وکړه د جهنم په لار بسیده کیږي جنت په نشي ملاوي چې انسان روان دی د جهنم په لار او د الله نه جنت غواړي الله رب العزت دې زمونږ او تاسو رښتیا ویل نصیب کړي.